حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بشپې نیمه شپه به گشتونه کول چې کله ټول خلک ویده شو دا به پټ به راووته د مدینې په محلې کې به گشتونه کول پټ پټ به ګرځېده آیا څوک چې غریبي مسکینی چې هغه فریاد وکړي زه هغه فریاد پوره کړم. دا چې کله یو ورځ د یو شپې به د محلې کې گشت کولو نو یو کور نه د چغو اوازونه دي رالو د ماشومانو ده چې کله ورته سر ښکاره کړو نو یو بوډۍ ښځه ده یو پتیلې کې څه اچولي دي هغه ته اور لګوي هغه هلته ماشومان ورته مخامخ ژاړي چې موږ ته راکړه یا مورې موږ وږي وو دا ورته وایي دا مورې ورته وایي چې اوس بخوم نو په ده هیله کې دا ماشومان ویده شو چې کله عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بوډۍ ته نږدې شو ټک ټک ورور ورته وټکولو او ورنږدې شو ګوره چې په هغه په هانډي کې په پتیلې کې تیږې اچولي دي. نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دغه بوډۍ ته وایي چې دا دې څه کړي دا هغه ورته وایي چې څو ورځې نه مو وږي وو او څه شته هم نه به دغه هیله باندې ماشومان ته مې ویلي چې تیږې مې ورکې اچولي چې ماشومان په د هیلې ویده شي. نو فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته وایي چې امیر المؤمنین ته خپل شکایت ورکړه. نو حضرت بوډۍ ورته وایي چې دا څنګه امیر المؤمنین دی چې د خپل رعایا چې کوم خلق دی هغه د خبر نه د هغه حالاتو نه واقف نه ده ما به لاسي قیامت په ورځ او د عمر فاروق چې کوم بادشاه د هغه ګریبان به وي. دا بوډۍ د عمر فاروق نه پیژانده چې دغه مخامخ چې کوم ولاړ د عمر فاروق ده. نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سر منډه کړه خپل بیت المال ته لاړو بورۍ دی وړو والا څه غوړي څه توی راوایستلو او یو بورۍ ډکه په خپل ملا یې راوایسته غلام د بورۍ ډېره درنده وه غلام ورته وایي چې دا بورۍ ما ته راکړه. نو عمر فاروق ورته وایي چې که قیامت پر زما بوج برداشت کوی شي نو دا واله. نو بهرحال عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د کوم دا بوج په خپل ځان راوایستلو بوډۍ ته ورسولو. نو بوډۍ چې کوم د کنه عمر فاروق دواړه لګیا شو چې څه پیړې جوړې کړې وړي برابر کړه څه سامان خوراک برابر کړه او دا مورخ لیکي چې اور نه بلېد. نو عمر فاروق ته پوکي سره دا اور بل کو دا وایي چې دوګی چې کوم د ګیرو نه وته دا ګوره غټ خلک وو دوی خپل ځان الله پاک ته سپارلی او دوی دي الله پاک قهر عذاب نه ډارېدو. افسوس نن سبا چې موږ دي کوم مشران دي هغوی دوی حالاتو نه واقف نه دي. به چې کله هر څه تیار شو نو بیا هغه فاروق بوډۍ ورته ویل چې به هر څه تیار شو تاسو لاړ شئ. هغوی چې نه څوک د ماشومان ژړا ما په خپل حالات په ژړا کتلي دي څوک به چې دا ما خوشحاله کتلي نه زه به نه څم. نو هغه ماشومان یې اوچت کړه هغوی ته خوراکونه ورته ورکړه هغوی ترتیب ورته برابر کړه. کله خوشحاله شو المؤمنین بیا لاړ. بیا دا بوډۍ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق د بوډۍ ته وایي چې بیا سبا راشه د بادشاه د امیر المؤمنین محل ته راشه چې هغه ځای کې تا سفارش وکړم. چې کله د بوډۍ سبا راغله امیر المؤمنین محل ته امیر المؤمنین دربار ته راغله چې ګورم دغه کوم شپې کس دا حضرت عمر فاروق هلته ناست و. نو بوډۍ ډېر خوفزده شوه. امیر المؤمنین ورته وایي چې ما خفه کېږه اوس راته ووایه چې کوم تا شپې کومه جمله کړې وه چې ما ګریبان به او قیامت پر د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ به ما لاس به او د قیامت پر د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ګریبان به اوس خو بس نه کنه وایي چې نه انشاءالله. بوډۍ ورته زه به قیامت کې تا د صداقت تا د امداد کولو ګواهي ورکوم. وما علینا الا البلاغ المبین.